مرګ شته، مرګ به ضرور راځي، او که څوک وایي چې نشته نو دی د قبرستان ته لاړ شي او هغه قبرستان کې د 50 او 80 او د 100 کاله مخکې قبرونو ته غور وکړي چې دا دلته څومره اوچت اوچت خلک پراته دي. مرګ ضرور شته، خو لیکن خوندناک مرګ هغه دی، د عزت والا مرګ هغه دی چې د الله د دین دپاره وشي. او زه په دې جمله باندې په دغې منبر باندې چې کوم استادانو د ستاسو ته خطبې درکړې وې، زما مراد د هغې نه د لنډي کوتل شریف نامور عالم الدین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والقرآن نور الدین شہید رحمت اللہ علیہ زمانہ وړاندې او بلکې د هغې نه وړاندې په دې منبر باندې چې چا به د سودیس قاري صاحب په شان دی، د قاري سودیس په شان دی به چا خطبې ورکولې، د قاري سودیس صاحب په شان دی به چا منځونه ورکول، او د ایمان او د اسلام د برکاتو نه ډک خطابونه په دې منبر باندې چا کول. هغه په 21 مئی 2008 کې شهیدان شوي دي، او نن هم 21 مئی دی. مزه هغه کوي، مزه هغه مرګ کوي چې 13 سال بعد هم د هغوی یاد کیږي. خلق تیر شي سوونه کاله تیر شي، د چا چې یاد کیږي د هغې خلکو یاد کیږي چې چا د دین دپاره قربانیانې ورکړي دي. د فلسطین په ضمن کې د دې شهدای لنډي کوتل شریف چې په هغې کې حضرت سیدنا نور الدین شهید رحمت الله علیه، د هغې سره حضرت سیدنا همایون شهید رحمت الله علیه، د هغې سره حضرت سیدنا عبدالعظیم شهید رحمت الله علیه، او د هغوی سره ډریور حضرت سیدنا سلیم شهید رحمت الله علیه په 21 مئی باندې د جمرود په سیمه باندې جام شهادت نوش کو. سلور په یو گاڑی کې جام شهادت په 2008 21 مئی باندې جام شهادت نوش کړو. خو لیکن هغه ورځ باندې زه په دوره حدیث کې طالب علم وم، اخیری کال د فراغت زماو او کال اوشو چې تاسو سبق نظیما مونږ سره د بخاری شریف او د مسلم شریف او د ترمذی شریف او شمائل ترمذی شریف د دغه سلور واړو د درې واړو استادانو سبقونو چې کال اوشو چې تاسو به سبق نظیما زلګ لیټ شوم او زه به درځم. خو لیکن په لاس کې د مسلم شریف شرح موجود وه چې الله تبارک وتعالی په لار باندې شهیدان شول. د چا په لاس کې تسبیح موجودې وې، الله الله ذکر یې کولو او جام شهادت یې نوش کړو. هغه څلورو وړو شهیدانو وګټله. او که چېرې نن دلته زه ناست یم او د هغوی په نقش قدم باندې د 2-3 خبرو زده کړه ما ته نصیب شوې ده، هغه د لنډي کوتل د شهیدانو د لنډي کوتل شریف د شهیدانو برکات دي. دا هغه منبر دی چې هغه منبر په دوی باندې ښایسته و او هغې نه بعد اوس هم په هغوی باندې ښایسته دی. غرض مدا دی حاضرینو چې مرګ هغه مرګ دی چې انسان د الله د دین دپاره وکړي، او بیا چې کله 5-5.5 کاله بعد بیا دهشتګردي په هغوی په قبرونو مبارکو باندې کېده، او د قبرونو نه 5.5 کاله بعد را وویستلی شول چې کومو پیزارو کې دفن کړی شوي وو زمونږ استادان د چرسدې په سپلو کې چې دفن کړی شوي وو، په کومو سپلو کې په قبرونو کې دفن کړی شوي وو. 5.5 کاله بعد چې کله قبرونو تبدیلي کولی کېده د چارسدې سپلې په خپو باندې وي، همغه شان الحمدلله صحیح سلامت پراته وو. چې کومو جامو کې شهیدان شوي وو همغې جامې په بدن باندې صحیح سلامت پرتې وې. صرف او صرف چې کوم تابوتونه وو، تابوتونو ته وینې ضرور لګېدلې وې، خو دا پیغام ورکولو شهیدانو چې کم لرګي دي د دنیا سره تعلق دی هغه به په قبر کې خاورې کېږي، او چې کوم بدنونو د الله سره تعلق دی هغه به صحیح سالم پاتې وي. 5.5 کاله بعد هم چې کله د قبرونو راویستلی کېدل د حالاتو بنیاد باندې
د هغوی بدنونه صحیح سلامت وو د هغوی په ګیرو مبارکو کې هغه خاورې او هغه ګردونه پراته وو چې په کومو ګردونو کې شهیدان پراته وو هغه بدن باندې وینې پرتې وې چې کم بدنونو باندې وینې کمو وینو د وجې نه شهیدان شوي وو غرض مدا چې هغه 21 مئی دی چېرته د فلسطین د شهادت خبرې روانې دي چېرته د لنډي کوتل شریف د شهدای اهل سنت شهادت خبر روانې دي خبرې اترې ډېرې زیاتې خو زه به دا بار دا خبره عرض کول غواړم چې مرګ هغه مرګ دی چې د الله د دین دپاره وي مرګ هغه مرګ دی چې د الله د دین د عزت دپاره قربان شي ژوند هغه ژوند دی چې د الله د دین دپاره قربان شي رب ذوالجلال د موږ استاسو چې کم استادان دي زموږ استاسو کم مشایخ دي او جام شهادت نوش کړی بالخصوص د لنډي کوتل شریف د شهیدانو مبارکانو د رب ذوالجلال درجات بلند کی او تیر په تیره د فلسطین په سیمه باندې په دغه 100 ورځو کې تقریبا 300 مسلمانان شهیدان شول رب ذوالجلال د هغوی شهادت هم قبول و مقبول فرمایي او دا دعا وکوي په مینه باندې امین وایي چې رب کریمه د فلسطین د شهداو په توفیل باندې د مقبوضه کشمیر کې د مقبوضه کشمیر د شهداو په توفیل باندې د لنډي کوتل شریف د شهداو په توفیل باندې رب کریم مونږ له مرګ د شهادت را نصیب فرمائے رب کریم مونږ له مرګ د شهادت را نصیب فرمائے او په دې زناس ځای کې بم داسې خلک وي داسې پلاران دلته زه وینم چې د هغوی بچي هم 2 او 3 بچي د الله د دین دپاره شهیدان شوي دي الله پاک د هغوی هم شهادتونه نصیب فرمایي او قبول و مقبول فرمایي او رب ذوالجلال د موږ ستاسو همیشه دپاره د دین خدمت او همیشه دپاره په دین باندې د قربانۍ جذبه نصیب فرمایي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین